زما خصوصا کوم مسافر چې دي هغوی ته څه خبرې ډېرې زیاتې د زړه نه کول غواړم، بار بار نه کول غواړم. انسان بد ښکاري یار چې په یو خبره باندې شل ځله باس کېږي. خو زما چې څومره خلک ما سره ایډ دي هغوی ته یو څو خبرې یو څو عرض کول غواړم. ما سوشل ورک شروع کړو د خپلو ملګرو په ډېر زیاته مینه محبت باندې. تقریبا د 2018 خبره وه. سدید ماشوم یو بچی هغه د 3 میاشتو نه په کټ کې بېهوشه پروت و. هغه پلار یو ویډیو کول عنایت به یې زموږ د هغه پلار هغه اوښ کې به دې ځای هغه ویډیو چې ما وکته نو زما بل یو ملګری و اسلم به یې هغه ما ته وایي چې دې ماشوم له څه وکړه. هغه ماشوم له موږ په 4 دن کې الحمدلله 2,50,000 د سعودي عرب نه او 10,000 دلته سټوډنټ دی اوس په کیمسی کې دی. الله دې ژوند ګلي ګلزار کې کیمسی کې دی سټوډنټ کې سټوډنټ دی میډیکل. هغه 10,000 خپل سکالرشپ ما ته ګفت کو. ما ته وایي چې دا به سدید ته ګفت کړي ما طرف نه. هغه به دا ویډیو ان شاء الله چې ګوري 2,60,000 د سدید بابا ته موږ حواله کړي. هغه سدید لاړ مړ شو. الله دې هغوی مور او پلار له صبر او استقامت بدلي ورکړي. ښې د هغې نه بعد د 2018 خبرې ته کوم ګورئ. د هغې نه بعد زما ملګرو ته مشوره چې موږ ولې نه یو کمپین شروع نور ملګري م لګیا او ډېر ښکلي ملګري لګیا دي. زموږ نه لوی لوی خلک لګیا دي. خپل کمپین به یې کوو لګیا بو او الله دې نور هم ډېر کړي. لګیا تر دې پورې چې الحمدلله د ټولو نه غټ کیس چې کوم راغی او د فایل خیر د ټولو نه ټاپ پیکیجز چې کوم ورغلی شي پروژه کې تقریبا 38-40 لاک هغه هم تاسو به د میډیا به کتلي. د ټولو نه ټاپ کیس کوم چې د شاخۍ تاخۍ نه دي نن چې د ځان اجراګان جوړ کړي به ما پسې پوسټونه کوي. زه ته چیلنج وایم بچو په چیلنج درته یم په چیلنج. تاسو 64,000 پاکستاني زما نه راټولې کوي د یو دیرې د یو مسافر دپاره. زه بیا ستاسو ومنم 64,000 مایک سلمان لږ مسله وایي 64,000 ریال ماله دې مسافرو په 23 ورځو کې راګړي. دا ستاسو نه برداشت کېږي. دا تاسو نشئ زغملی. دا سخته تاسو نشئ زغملی چې ولې مسافر په ما باندې دومره ټرسټ کوي دومره اعتماد کوي. هم زما د کلي هم زما د دیر هم زما د خلکو ورته ویلي چې دا پیسې ځان له په هونډا سیویک اخلي او ستاسو قیدي لاړ. هغه قیدیم کور ته راغو زما مسافرو هغه رورم کور ته رالو. هغه 64,000 ریال هغه کفیل ته حوالم شو او په هغه 64,000 ریالو کې زما سره تقریبا 900 ورونو صرف شرکت کړی. وعلیکم السلام صدر صاحب درون خان خی. صرف 900 کسانو. نو دا کم کسان چې پوسټینګ کوي اول خو دې ته زه کل عام داسې یم چې زما ورونه راشئ لا قلعه کې د فایل خیر افیس شته. زه په خپله پاکستان کې یم زه وطن کې یم افیس ته راشئ هلته ما ته کالو کمان به راشئ فایل خیر سره څه خبره کول غواړو تاسو سره څه خبره دا څه بیټ اپ هم د ځان نه جوړ کړي وزګارو اوقات هم نشته همیشه په بل خبره کوئ. تاسو خپل څه اوقات نشته. تاسو خپل څه بزنس نشته څه کاروبار هم نشته چې همیشه بل به ټارګټ کوئ. تاسو خپل څه ذات نشته څه مصروفیات هم نشته فارغه خلکو داسې وکئ. راشئ افیس ته ما ته ووایي کبیر ته امان به دا مسله ده. امان به پلاني کس دومره ډونیشن وکړی هغه داسې وشو. امان وایي زموږ په لیست کې نوم نشته. په تمیز لږ ادب زده کوئ. مړه داسې بې ادب هم د ځانه جوړ کړلي. بل که ستاسو دا مقصد وي دا غرض چې امان به په موږ پسې ویډیو جوړ کړي. امان به خپل پیج نه زموږ پوسټ شیر کړي. امان به زموږ تصویر شیر کړي. بالکل تسلي ساتئ. زه تاسو د دې جوګه نه ګڼم چې زه په تاسو پسې ویډیوز اخلم تاسو پسې پوسټ وکړم چې ثبوتونه در سره څومره موسټ ویلکم اهلا وسهلا. ځای کې ته پړ یم او د خپل قام ته یم د خپلو مسافرو ته یم چې په کوم ځای کې م راپکې بېغیرتي ونیوه دوستوب ونیو دا مخ راله تور کوي او په خر باندې مې سور کوي ومې ګرځوئ په پاکستان کې هم په سعودي کې هم. راځم د کرونا ټاپک له. ډېر خلک وایي که نه امان وایي په کرونا کې بزنس کړی ځان یې مشهور کړی. پښتنو زما رب عالم دی حاضر و ناظر دی چې ما به د کرونا په وخت کې په دیره کې شپه نه کوله د یاري. د سعودي ګورمنټ سلمان مننه کوم د سعودي ګورمنټ تاسو پیژنئ چې هغه دې ونیسي که نه او کله د جیل ته ویسي نو بیا به د نوکانو هم اندازه نه لګي په ګزونو به غټ شي خو ته به د جیل نه ننوځي. مسافرو په هغه وخت کې زموږ خویندې وفات شوي. زموږ پښتنې خویندې په لاشونو کې لاشونه د هغوی پراته وو. نو ما څه کړي وې هغوی ته موبایل یې نیولي وې. هغه خویندې ما سوشل میډیا باندې ټولې دنیا ته ښولي وې. زما سره یو آپشن و چې زما کم نارینه رونه مړه دي وفات شوي دي هغه مخامخ که د سوشل میډیا ته چې را خلک وویني هغه ټایم کې ما انډایرکټ د سعودي ګورمنټ چیلنج کړی و
او ډایرکټلی ما د پاکستان ګورنمنت چیلنج کړی هغه سفیر دا اوس هم چې څه چمچې سوځي هغه سفیر الحمدلله 3-4 جوابونه د 1-to-1 ملاقات را لېږلي صدر عبدالقیوم خان د دې خبرې د پی ډی آی چې کوم صدر دی هغه انجینیر اصغر د دې خبرې ګواه دي وایي ته کښېنه موږ ته خپلې مطالبې وایي ما زما هېڅ مطالبه نشتي او نه زما شوق شته چې زه تا سره کښېنم زما لاشونه ویسه بس زما خویندې ویسه کورونو ته زما میندې ویسه چې بچو ته نه جاړي ظالمانو خپلو خویندو ته بچو جړل میندو ته بچو جړل په یو کمر کې به تعزیت کېدو په بل کې به لاشونه پراته وي ظالمانو خلکو زه به په مړي سي ځان مشهور کړم ما ته د انجام پته وه مسافرو چې داسې به کېږي په یو کمر کې به پلار پروت و مړ او په بل کې به بچي اوښکې څڅولي په جړا په سلګو باندې به اخته و هغه خلک څه شول په هغه ټایم کې چا خفیه ملاقاتونه کړي دي په هغه ټایم کې تاسو 1-to-1 ملاقاتونه د چا سره کړي دي راکه یو ثبوت تاسو خو د ماسک نه بغیر تپوس لره چا نشئ تللی ما وداوت ماسک الحمدلله تللی ما وطن ته اور د وطندارو له ورغلم کوریج مې ته کړي دي تاسو خو زما د میدان هغه مریضانو ته کوم چې د ګمبد باندې هغه ته په ورونو باندې پوسټونه لګولي په پوسټونو ورته ویلي چې ډېرې ته مه راځئ دا کرونا ده هغه غرونو له زه د ماسک نه بغیر تللی وم پوه شوې زه صرف خپلو مسافرو ته داسې یم چې داسې ډېر شاخۍ تاخۍ داسې ډېر بېروزګاره خلک لګیا دي ما په یو ځای کې منشن کړي نو په بل ځای کې منشن کړي زه څه نه شم زه بیا خامخا راځم ځکه زه یم زما دا ورور به وایي چې امان به یې موږ اګنور کوي صحیح شو خو زه زما پښتانه کوم چې هغه زمري په دې کې په دې ډېر دا ټول ورونه مې چې 430 ویني په دې کې مې هغه زمریونه پوهه دي چې په هغه ټایم کې موږ ته د اواز پورته کولو ضرورت و او د طاهر لالا نه علاوه بل جګر په چا کې نه و چې هغه اواز یې پورته کړی وی په 2 تاریخ باندې د جهاز راغلی دی 25 لاشونو له او د هغه جهاز نه بعد بیا له فلایټ نه دی ودرېدلی لاشونو ته هغه ما بد کړي تاسو سره په هغه کې ما ځان مشهور کړی هغه ریسک ما اخیستی و هغه مرګ ما په سر تړلی و هغه ما ځان مشهور کړو په تاسو باندې او مړه دا کوم ورونه تاسو نه یادوم خو دا کوم چې وایي ځان مشهور مړه که ستا په شان انسان ما مشهور کړي نو څه مشهور بیا درته یو ځل بیا وایم چې مسافرو د هغه ورځ نه مخکې دې رب مرګ راولي مرګ دې راولي مرګ دې راولي چې په کومه ورځ باندې زه ستاسو حق تلفي کوم ستاسو په سر ځان مشهوروم یا ستاسو یوه حلاله زما بچو خېټې ته راځي که نه الله مې دې نیس نابود کړي وعلیکم السلام ابراهیم زما د هغه ورځې نه مخکې مرګ ښه دی چې زما د یو مسافر په وینو په خولو ګټلی شوی رزق زه خپل ګوګل ته اچوم یا د خپل بچي ګوګل ته اچوم دا مې سره واده ده او دا مې سره هم واده ده مسافرو یو څو ورځې په کلي کې وم واپس چې دا لرم هم اقه په کمپین په سټارټ په لیست ما ودرولي چې کمرونه مې مطلوب دي دقه شان چاندیم به دقه شان کمپین به کفیلانو درله به ځم سوانونه به ورکوم منتونه به ورکوم او چیلنج ورکوم چې د اوسه پورې به د سعودي عرب په خاوره یو بچي 64,000 ریال زما قیدي رول نه کړي تاسو پښتنو را کړی وي تاسو همت والا خلک راولي ستاسو حلال رزق او بای لیست بای نیم مې درته ویلي چې ګلونو مسافرو دا ستاسو پیسې دي او هغه رور مې وطن ته راغلی هغه رور 14 کاله په سعودي عرب کې مسافرو او 18 میاشتې هغه په قید کې و د هغې نه علاوه زما د سوات یو ورور 27,000 ریال مطلوب سید بای ګواه دی قربان به شته طاهر به شته هغوی د هغه کوریج د کرونا نه مخکې د تاسو ته کرونا کې مشهورتیا درته په کرونا کې تاسو ته مایک در یاد شو د کرونا نه مخکې څه هغه ورور 27,000 ریال کې بنو الحمدلله هغه خپل وطن ته راغی د هغې نه علاوه د مومن ایجنسۍ یو ورور په 52 ورځو نه په اسپیټال کې پروت دی یو لاش په شان بنګالیو سره په بایک باندې مړو تاسو په هغه وخت کې چېرته وئ ستاسو سره سفیر ملاقات چېرته و تاسو چېرته وئ ستاسو پوهان خلک چېرته و ستاسو را پنډ شل چېرته و په هغه ټایم کې چې زما مسافر په پردي بایک جنګېدلی د هغه سره دومره څوک نه و چې د اسپیټال نه راویستی وی چېرته و ستا سفیر چېرته و ستا سفاره پوه شوې ښه بل د هغې نه علاوه زما د زما د ډوک درې ورور د 4م چت نه راولېدلی او په د کرونا په ټایم کې هغه په ابها کې پروت 18,000 ریال په 2 ورځو باندې د ډوک درې مجاهدینو ورونه راکړلي چېرته وایي تاسو مړه دومره همت در پکې شته تاسو دومره مخ په ځان وینئ یا په بل وینئ چې تاسو له څوک حلاله درکړي 1 ریال داسې څوک د سره شتي دومره همت در پکې شته چې چا ډېرې ته ورشئ مال 1 ریال راکړه زما ورور پساو دی راشه زه چیلنج در کوم چې کم رور مې پساو دی په چیلنج به ته یم ګنټې به در کوم چې زه به له د دې مسافرونه د کومو مسافرو ته چې تاسو وایئ چې امان ابن ادم یا پردی حق و یا دا کوي هم د دې مسافرو د جیبونو نه به له زه په مینه په خلوص په رضا او په صلاح باندې تاسو له چاندره کوم
ورشه یو کس ته وایي یو ورور ته وایي یو مسافر ته وایي 10 روپۍ راکړي چې درکړي پیژنم ستاسو اوقات مه کوئ که نه ټولو مسافرو ته کوم ورونه مې چې مطلوب دی د چا مې چې لیسټونه اخیستي د چا مې چې نومونه اخیستي د چا اوس را سره ډایرکټ کیس چې کوم د عیسی بی دی د ثمر باغ دی د هغې نه بعد برهان بی دی د هغې نه بعد بله یو خور ده د هغې پلار پساو دی او داسې پساو دی چې هغه د راوتلو هېڅ حل نه کېږي ټولو ته یې نه دا درې مې نومونه ځکه واست چې دوی ته پته ولګي چې ستاسو بالکل په لیست باندې په ټاپ د هغې نه علاوه چې کوم نوی بل ورور مطلب د مردان یو کس دی او په 14,000 ریال کې پساو دی هغه ته هم د دې ځای مې سینه هم ډبول او درځم به م انشاءالله په خپل ځان کې په خپله وینه کې په دې خپلو مسافرو کې دومره دم وینم په دې خپلو مسافرو کې دومره جذبه وینم دومره همت پکې وینم انشاءالله چې د سعودي عرب د خاورې نه چې د کم مطلوب ورور د کم هروب ورور د کم قیدي ورور اواز ما ته رارسي زما مسافرو ته رارسي باذن الله انشاءالله ستاسو په دعا باندې به هغه زه د سعودي عرب د خاورې نه راوباسم او که ستاسو چېرته دا سودا دا سوچي چې امان ابن ادم به فلاپ شي یا به د چا په یا به څوک هایجیک دغه هم په سوري کې وتړئ انشاءالله تاسو چې څومره سوای دومره ماته جذبه راځي ماته دومره حوصله میلاویږي او په دې لکاو خلکو کې په دې زرګاو خلکو کې یو څو دا بل شان خلک دی وي که نه څه ټینشن خو نشته د هغې نه علاوه رونو د اولنۍ ټاپک راځم سدید ماشوم د 3 میاشتو نه په کټ کې بېهوشه پروت د پلار په غټه ګیره دومره ښکلې ګیرې د سوچ شاکر بی د هغه په سترګو کې غټې غټې اوښکې د دریاب په شان بهېدې هېڅوک نه په هغه ټایم کې یو دلنه راپاڅېدو چې د ورور له څه نه څه کړي وې هغه ورور له موږ کمپین وکړو په 21 سپتمبر واورئ هغه له موږ کمپین وکړو په 21 سپتمبر دا کیس چې کله راغی دا کم کیس چې دا خلک وایي زه په دې پوسټ کې به لینک در کوم هغه ټول به تاسو وګورئ او دا ځوان دا بیکاري دا عادتي بیکاري دته موږ 18,000 هغه راولېږي دله 65 ریال لغلي 65 جسټ دله 4 روپۍ نه ورکولې بیکاري سړی هر سړی پیژني موږ دته د سدید پیسې ورکړلې موږ وایي چې د ده کار پې وشي دا خفه نه شي په 23 سپتمبر موږ د هغه پیسې راولېږو په 26 سپتمبر د ده کوریج راغی نو پښتنو تاسو وایئ دا زما سره څه عهده یا زما سره څه دم دی چې ما سدید له 2,60,000 راولېږلې په 23 سپتمبر او بیا په 26 سپتمبر دله ما 10,000 ریال راټول کړو او په 10,000 ریال کې دله ما 18,000 روپۍ پاکستانۍ ولېږلې او نور په جیب کې خو دا ستاسو ذهن مني دا چې چا سواته بولې په ده چې چا خرچه کړله دا یو څو بېروزګاري دي زه یې پېژنم او چیلنج ورکوم چې دقه شان به دې ذلیله کوم انشاءالله دقه شان به دې دا ژوند له کوم لکه څنګه چې او دا غوږونه مې دقه شان زیړ نیولي دا کوم ګروپ چې څومره ټرینډ چلوئ اهلا وسهلا چې څومره مخکې تللی شئ اهلا وسهلا پښتنو ته مسافرو ته یو ځل بیا مې که پرون کافر هم که نه خو چې ستاسو غمونه او درد مې لیدلی دی ستاسو هغه سوي ورځې مې لیدلي دي په کرونا کې ستاسو هغه لتاړ ژوند مې لیدلی دی په کرونا کې ما د خپلو مسافرو شهیدانو لاشونه لیدلي دي که نه د هغې نه بعد چې په ما باندې د ریال د حلالې یا د خپل ځان د مشهورتیا یا د خپل زیان د مخکې کولو پوټسکې غوندې الزام د ثبوت سره ولګېد هر یو د اجازت د زمانه دا سر کټ کوي په دې مخ مې لاړې راتوکې بې غیرته وې د اوسه په مسافرو دې ځان مشهور کو پلانې مشهورتیا تاسو څه ته وایي زما میشن و زما فرض و چې زه خپلو مسافرو له اواز راپورته کړم دا اواز به انشاءالله تاسو لپاره د ورځ د قیامت رسو پورې چې به ما کیسای په وطن کې هم او دغلته هم او دلته هم چې څومره څه کولی شئ لاس مو آزاد او که فرض کو تاسو چېرته د فایل خیر یا د بل د احتساب خبرې اول خو ستاسو حق نه دی فایل خیر انډر پروسس دی یو رجسټر ادارې طرف ته روان دی د هغوی اډیټ په کومه طریقه شوی څومره شوی هغه په دفتر کې ریکارډ پروت دی چا شوقي کوم ورور غواړي دفتر ته راشي سار ماته کال وکړي کبیر لاته کال وکړي بل ته کال وکړي موږ دفتر کې یو پلانې ایشو ده پلانې خبره تاسو د درېیمې محکمې خلک را لګوي د پلاني پوسټ درویش خان او پلانې خان او اسمان خان که د مرد بچی یې خو زما نوم والې مخامخ ابن ادم یې تا ته ویم او پلانې عرض کوم چې زه خو دې وپېژنم مخوکه چې ته څوک یې چې زه خو درپسې درشم که نه چې زه خو تا ته زه خو ته ویم چې زه د چا څه خبرې وکړم د چا سره بحث وکړم ته څوک یې ته خو ځان وښایه ته څوک یې انشاءالله د خپلو مسافرو سره مې دا وعده ده نور ټیم هم نه ضایع کوم